خو یو ورځ د هغې خانه کعبې نه طواف کو ګیر چاپېره نو چې کله طواف یې کو بلال رضی الله تعالی که نه نو په دې خانه کعبه کې به بوتان پراته وو دا حرم خو د بوتانو ډک وو نو بلال رضی الله تعالی داسې ګیر چاپېره وکتل نو څوک په نظر نه راتلو نو داسې توکاڼې په هغې یو بوت باندې ورتو کړي هغه یو بوت یې لاړې ورتو کړي وی توپ دې شو په تاسو د لعنت چې ډېر خلک خو ګمراه کړی دی او خلک په خپلو لاسو باندې جوړ کړي او بیا درته سجدې کوي او بیا درنه زامن غواړي او مالونه غواړي او مصیبتونه درنه وي ما نه لرې کا سوالونه درنه کوي نو هم خو په خپل لاس باندې تراشي هم درنه بیا حاجتونه غواړي توپ دې شو په تا د لعنت شي په هغې بوتې لاړې ورتو کړي دې چا ولیدو چې چا ولیدو دا خبره ابو جهل ته وکړه وی هغه بلال غلام نه دی د عبدالله ابن جدعان هغه غلام دا خبره ابو جهل ته چا وکړه وی دا بلال غلام نه دی د عبدالله ابن جدعان چې کوم غلام دی هغه نن دا چل وکړو په حرم کې به بوت باندې لاړې ورتو کړي ابو جهل وی ښه ابو جهل چې دې خبرې نه خبر شو راغی په عبدالله ابن جدعان پسې د چې کوم مالک و وی تم صحابي شوی یې نعوذ بالله دوی به نبی علیه الصلاة والسلام ته بېدینه وي نو چې د هغه به څوک ملګري ونو دا بېدینه شوي دي نو عبدالله ابن جدعان ته ابو جهل وایي تم صحابي شوی یې او تم لات او منات او غزا دې پرېښودل او د محمد د رب بندګي دې شروع کړه نو عبدالله ابن جدعان ورته وایي دا ته څه خبرې کوې دا تا ته چا ویلي دي په ما باندې دا شک مه کوه او که اوس وغواړم نو سلو خان به د خپلو بوتانو په نوم باندې قرباني کړمه زه خو د هغوی دومره عزت کوم او ته ما ته وایي چې تا لات منات پرېښي خپل بوتان دې پرېښي دي نو ابوجهل ورته وایي چې تا نه دي پرېښي نو ستا دې غلام ولې پرېښي دي څنګه زما غلام پرېښي دي وایي ستا غلام نن په حرم کې په بوت باندې لاړې ورتو کلي دي نو چې دې ثابت شوی دی د غلام دومره څنګه همت کې دی شي چې مالک اجازت نه خدا سره ستا لاس ته ځکه که نه هغه ثابت شوی دی وی ښه زما غلام دا چل کړی وي او عزت یې نه یم خبر اوس په زه خوښ شم روایاتو کې راځي عبدالله ابن جدعان چې د کوم سردار په دې ظلمونه شروع کړو خبره په مکه کې خوره شوه چې بلال ایمان راوړی دی په نبي علیه السلام ثابت شوی دی بس ظلمونه پې شروع کړو نو په مکه کې یو سردار او ډېر ظالم و د هغه نوم امیه ابن خلف دا امیه راغی او عبدالله ابن جدعان ته یې ویلو دې ته مال راکړه دې ته نشي سمولی دا بلال ته مال راکړه دا ته نشي سمولی مال یې راکړه هغه ورته یې وویله دا مصیبت زما نه لري که ته یې واله نو امیه ابن خلف دا بلال رضی الله تعالی عنه واغست چې واغستو هغه چې بیا کوم ظلمونه کړي دي تاریخ لیکي تاریخ وی پشگو کې به سملو پشگو کې د مکې پشگو کې او د عربو څومره تیز نور دی هغه چې انسان ویني فتح ورته لګي وی په دې سړک باندې په پیزار کې په دې غرمه کې خپه نشي کېښودی د پیزار دا تلې ویلي کوي او پیزار ته دی چې هغه شګه رادن نه شو په غرمه کې که نه دا خپې دې ورله پولې کوي دومره ګرمه شګی اخ اور ورېږي هلته سم د مکې ګرمي خو ډېره زیاته ګرمي ده نو بلال رضی الله تعالی به سارا ته وستو په دې سره غرمه کې دا شګې چې د اور په شانتي به سرې شوي داسې به تودې وي په دې باندې به دا بلال رضی الله تعالی سمله او تودې غټې تیږې به راواغستې په دې سینه به ورته کېښودې یو دا چې د املای د شګو نه جوخته ورشي او دویم دا چې د پاسې غاړې دا تیږې هم سیزي په هغه شګو به بلال رضی الله تعالی د بدن نه کمیس لر کړی و او لغړ به یې پې سملولی او چې د هغې نه به یې راپاسو واړه به یې پسې کړلو په مکې په کوڅو کې به دی روان و هغوی به پسې خندل او چغې به یې والي او د بلال رضی الله تعالی د خولې نه به صرف یو اواز خطو احد 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 یعنی داسې حالت یې ورله ورکړو چې د یو لوبو غونته څیز یې ترېنه جوړ کړو بلال رضی الله تعالی چې به په کم طرف تېرېدو واړه به پسې کېدل خندل به ټوکې به پسې کولې بلال رضی الله تعالی فرمایي په خپله وی دا زغره نه ده زغره دا زغره چې ده نو دا د اوسپنو یو کمیس دی او دې بدن ته یې داسې دا خلک واچوي کړی جوړه چې دا توره پې اثر نه کوي هسې د اوسپنې بلال رضی الله تعالی فرمایي وی دا زغره به یې غرمو ته ایښې وه نو چې دا به دې نور تکه سره کړه ګرمه به یې کړه نو دوی به زما بدن ته راواچوله چې زما بدن ته به یې راواچوي زما بدن به ټول تڼاکه شو پولۍ به پرې ودرېدي بدن به تڼاکه شو پولۍ به پرې ودرېدي
داسې ظلمونه بیا د بلال رضی الله تعالی عنہ سره کول. یو ورځ دا بلال رضی الله تعالی عنہ په تودو شګو سملولې دی او په دې سینې ورته تیږې ایښي دي او دا امیه ابن خلف بدبخت ورته ولاړ دی چې کوم مالکو او ورو ته وی راځي په کاڼو ولې ماشومان راځي او کاڼو باندې ولې او خان دی پوري دا لویه میله جوړه کړې دا بلال رضی الله په مخې ته پروت دی په شګو کې د داسې یو میله جوړه کړې یو ټوکه جوړه کړې واړې راغونډ کړي دي په دغه طرف باندې ابوبکر رضی الله تعالی عنہ تېرېدو. ابوبکر رضی الله تعالی عنہ چې وکتل کنه د امیه ابن خلف ته وی ته په دې بې کسه باندې ولې دوره ظلم کوي دا غریب ستانه څه غواړي دی خو د چا د هیڅ هم نه دی دا خو یو غلام دی بې کسه دی غریب دی ته ولې په ده باندې دا ظلمونه کوي. نو امیه ابن خلف ورته وی دا څه چې ورسره کېږي دا ستا او ستا د ملګري د وجې نه ورسره کېږي دا ستا او ستا د ملګري چې کوم دی محمد صلی الله علیه وسلم دا ده سره د ستاسو د وجې نه کېږي او کو خلاصولی شي جو خلاص یې که. ابوبکر رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی خرڅوي نه وی ولې نه خرڅومئ وی په ده به ته څه کوي. امیه ابن خلف ورته په خندا شو وی په ده به ته څه کوي دی خو د هېڅ بګار هم نه دی په کوڅو کې ګرځي دغه یو چغه وایي چې احد احد دا خو لیونی دی په ده څه کوي. ابوبکر رضی الله تعالی عنہ فرمایل بس ته پرېږده زما په کار دی وی خرڅومئ وی په څو یې خرڅوئ وی په 3 اوقیې باندې په څو اوقیې باندې په 3 اوقیه په یوه اوقیه کې 40 اشرفۍ وي 40 دیناره دا دینار د سرو زرو پیسه ده نو په 3 اوقیې باندې خرڅومه یعنی په 100 او په 20 دیناره باندې خرڅومه. بلال رضی الله ابوبکر رضی الله تعالی فرمایل وی دا زما شو وامې غسته دا پیسې به درله زه درکړم بلال ما ته راپرېږده چې څنګه ابوبکر رضی الله تعالی واغس کنه امیه ابن خلف په خندا شو وی ابوبکر ډیر ګران دی واغس قسم په الله کو په یوه اوقیه دی اغستنه مې درله درکم کو دا تا په یوه اوقیه اغست دا خو دومره بیکاره سړی دی چې په یو اوقیه مې لم درکو تا په 3 اوقیې واغستو. ابوبکر رضی الله تعالی عنہ څه فرمایل وی اے امیه قسم په الله کو په 100 اوقیې دی راکو نو هم مې درنه اغستو ته 3 اوقیې وای قسم په الله کو دا بلال دی ما ته په 100 اوقیې راکو هم مې درنه اغستو او دا خیر دی کو دا بدنی تور دی خیر دی کو دا بدنی تور دی هو قلبه قلب ذهب ته د زړه خو د سرو زرو جوړ دی د زړه د سرو زرو دی دې زه پېژنم چې دا د کم مقام انسان دی تاسو یې نه پېژنئ چې څنګه یې واغستو نو بلال رضی الله تعالی ابوبکر رضی الله تعالی ته ابوبکره وی ځان له دې واغستم او کو الله له دې واغستم کو ځان له دې اغستې ما ابوبکر کار راته ښیې چې کوم یې درله زمینداره درله کوم ګډې بېزې درله سروم او که ستا نور څه خدمت یې دیاړي مزدوري چې هغه درله کوم ښیه راته کار دې راته ښیه کو ځان له دې اغستې او کو الله له دې اغستې نو ما زما رب پرېږدوه بیا ما زما رب پرېږدوه. ابوبکر رضی الله عنه فرمایل بلاله ما ځان نه نه اغستی ما الله له اغستی او د دغې الله په نوم باندې ازاد یې ته ازاد یې الله. ابوبکر رضی الله بلال رضی الله عنه راغی ابوبکر رضی الله عنه نبی علیه الصلاة والسلام لبه اذا الله پاک پیغمبره بلال می واغستو د امیه ابن خلف نه می بلال واغستو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته ابوبکر یوازې به نه اخلي ما به پکې د ځان سره شریکای ابوبکر دا سعادت یوازې به ته نه اخلي ما پکې د ځان سره شریک کا چې د بلال یو مخسته او یو زمای د بلال یو لاستا او یو لاس زمای. ابوبکر رضی الله عنه ته په خندا شو دا الله پاک پیغمبر خو ما آزاد کړی دی خو ما آزاد کړی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی ابوبکر سیدنا واعتق سیدنا ابوبکر خو زمون سردار دی او زمون سردار بلال آزاد کو زمون سردار بلال آزاد کو بلال خو زمون سردار نبی علیہ السلام ډېر خوشاله